أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. صدق الله العظيم. در سورة نحل دیالسم نمبر رکو دا. او د دې رکوع اخیرنی آیتونه دي. دین وړاندې آیتونو کې دو ځله الله رب العزت دا خبره وکړه چې په خو کارونو باندې وځه خامخا اجر او بدله بچی نه غور کوم. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. چې زب خامخا د نیکو خلقو ته په خو کارونو باندې د دې اجر او بدله ورکوم. نو خو کارونو کې د ټولو نه بهترین خکار چې دی نو هغه د قرآن کریم ویل او زده کول او نورو ته ښودل دا د ټولو نه خکار دی. په نیکو اعمالو کې په نیکو کارونو کې قرآن کریم زده کول او قرآن کریم نورو ته ښوول دا د ټولو نه بهترین کار دی. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. چې تاسو کې نه بهترین خلق هغه دي چې څوک قرآن زده کوي او نورو ته یې ښیي. نو دا خلق بهترین خلق دي. نو معلومه دا شوه چې د ټولو نه بهترین کار د ټولو نه ښه کار هغه د قرآن کریم زده کړه او قرآن کریم نورو ته ښودل دي. او بیا بله خبره دا هم ده، مخکینی رکوع کې دا خبره هم تیر شوې ده چې قرآن کریم سره تبیانا لکل شی. قرآن کریم کې دار خبر بیان دی. ما تاسو ته ویلو چې د هر حلال او حرام د خو او د بد د دې ټولو خبرې چې دا قرآن کریم کې چې هغه موجود دي. نو ظاهر خبره ده چې قرآن کریم د ټولو نه بهترین کلام هم دی د الله تعالی او پدې کې هر خو او بد الله تعالی د انسان ته بیان کړی دي. او بل خبره دام ده چې په دغه قرآن کریم دا قرآن کریم د ټولو نه بهترین کار هم دی د دې زده کړه او د دې ښودل
نو اوس ظاهره خبره ده چې دغه قران کریم د تلاوت او د ویلو په وخت کې به اوس شیطان چې نه پورا زور لګي شیطان بس کوي پورا زور لګي چې یاره دا انسان په ست طریقې زده د قران پاک نه غافل کړي اول خود شیطان کوشش بدای چې یاره انسان دی قران ته ډوکی نه ني خو چې کله دی قران ته کینی نو بیا د شیطان کوشش بدای چې اوس زده د دې قران نه غافل کړي د دا سوچ د دا خیالونه یو طرف ته بوزم بل طرف ته بوزم بل طرف ته بوزم چې د قران کریم نه صحیح فائدہ چې نه غوا نخلی حالکه د قران پاک صرف تلاوت کول خو نه دی کنه بلکې قران پاک پورا غور سره فکر سره توجه سره تلاوت کول دي علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یو کتاب کې بیا غرض قتل چې هغه د قران کریم تلاوت چره نو انتهایی په اهتمام سره کولو روزانه به د قران کریم تلاوت کولو سحر اهتمام سره داغه په دې شاعری کې چې دا دور درد دی دا دورا داغه شاعری کمال ته رسیدلې ده نو هغه کې یو وجہ داهم لیکلی دا چې د قران کریم ډیر اهتمام سره تلاوت کولو یو به د تهجد پابندی ډیر کوله او بل چیرې د قران کریم تلاوت به ډیر اهتمام سره کولو او بل د مولانا روم رحمت الله علیه چې کما مثنوی دا او داغي د واعظ او د نصیحت نه ډک اشعار دی پاغي کې پاغي باندې ډېر لوی نظر او داغي داغي د وجنه داغي ټولو اثر داغه په شاعری کې چې راغلی نو د قران کریم تلاوت به انتهایی دغه سره کولو اهتمام سره به کولو سحر نو د قران کریم سحر تلاوت به چې کله کولو نو پلار به چې سحر راغی وی به قتل نو ته وی چې اقبال کیا کر رہے ہو اب تیرا قرآن پاک تلاوت کو روزانہ به دې تاسو کو چې دا تلاوت کولو نو چې سار به والد صاحب تیرے نو ته به یې سکے وته چې د قرآن پاک تلاوت کو نو یو ورځ وته وی چې پلار نه تاسو کو چې بابا روزانه ته باندې تاسو کې چې تسکه ته خواله کې ویني چې دا د قران کریم تلاوت کو بیا هم ته باندې روزانه تاسو کې نو پلار وته چې اصل کې زما یو بل مطلب دی وی بلک خبره زتا ته کول غواړم ویسه خبره ده وی هغه خبره ده زتا ته کول غواړم چې صرف تلاوت نه دی نغوتی ما ته وایي چې څنګه تلاوت کو وی ګوره وی بچي د قران پاک چې وی کله ته تلاوت کې کړه نو دا شانتي توجه سره تلاوت کوا ته دا غنه چې دا قران کریم اوس د پما باندې نازلي دا شان تلاوت کوا د قران تلاوت دا شان انداز کې کوا دور توجه سره د دې یو آیت وایا یو آیت باندې دور توجه کوا دور غور سره د یو آیت تلاوت کوا گویا کې ته دا غني چې دا قران پاک اوس داره ستا په باندې نازلي دا ډېر لوی خبره چې قران خو راغلی د انسان لپاره قران راغلی د انسان لپاره د زما استاد لپاره راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی
نو ظاهره خبره چې دوره توجه سره انسان تلاوت کوي نو د قران کریم چې کوم برکات دي د قران کریم چې کوم رحمتونه دي هغه موږ او تاسو ته ملاوي نو تاسو ته ما عرض دا کولو چې د قران په تلاوت په وخت کې به شیطان بیا زور لګي چې یاره د توجه ز اخوا دی خوا کوم د دې د وجنه الله تعالی دا غیر پر دلته یو نسخه وخوله او هغه نسخه دا ده چې تاسو سو کوي چې کله د قران کلم د قران کریم تلاوت کوي فاذا قرات القران کلم چې د قران کریم تلاوت کوي فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم نو د الله تعالی نه پناه وغواړي بس د شیطان مردود نه چې دینو بچ کېدو د پاره د الله تعالی پناه وغواړي نو بس چې د الله تعالی پناه کې راشي نو بیا چې دینو د شیطان هغه حد کنډي هغه بنه کامیابی ځکه چې ایمان والو باندې شیطان زور نشي لګولې او کم خلک چې الله تعالی باندې باور ساتي نو هغه چې دینو شیطان نشي دوکه کولې مطلب دا چې یو کس دا وایي چې بس ما الله تعالی باندې ځان اوس پارو او دا الله به چې دینو د شیطان نه بچ ساتي د شیطان په معاملې کې د ځان الله تعالی ته حواله کو چې زه خو د شیطان مقابله نشم کوله خو زما رب چې دنوغه دغه په مخ کې شیطان هیڅ نه دی چې کله دې دا وای او ځان الله ته اوس پاري او الله باندې باور وکي نو الله تعالی به چې د شیطان نه بچ ساتي نو بهرحال دې آیتونو کې الله رب العزت همدغه خبره کړې ده الله تعالی فرمایي فاذا قرات القران نو کلم چې تلاوت کې د قران نو کله چې تلاوت کې د قران فاستعذ بالله د الله پناه واخلا من الشیطان الرجیم شیطان رټلی شوینا انه بشک دا شیطان چې دی لیس له سلطان نشته د غلبا نشته د زور علی الذین خلق باندې آمنو چاچی ایمان راوړې دي وعلى ربهم يتوکلون او هغه په خپل رب باندې يتوکلون باور ساتي کم خلق چې الله تعالی باندې باور ساتي د شیطان په معاملې کې نو هغه باندې شیطان زور نشي چلے دي انما سلطانه علی الذین بشکا زور د شیطان علی الذین خلق باندې چلیږي یتولونه کم خلق چې دا شیطان دوست جوړي کم خلق چې شیطان دوست جوړي شیطان سره دوستی کوي نو هغه باندې شیطان زور چلی والذین هم به مشرکون او هغه خلق چې هغه دا شیطان شریک ګرځون کی دی الله تعالی سره او کم خلق چې دا شیطان الله سره شریک کوي نو هغه باندې شیطان زور چلی دی شي ایمان والو باندې او الله تعالی باندې باور ساتونکو باندې چې څوک باور ساتي الله تعالی باندې هغه باندې شیطان زور نه چلیږي الله تعالی دې په دې باندې عمل کوي